الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هر کله چې ورسید یوسف علیه السلام خپل بلوغت ته ورکوته منګه نبوت او علم. وكذلك نجزي المحسنين هم دغه رنګ انعامات ورکو منګه نیکوکارو ته. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه او طلب کو اغه زنانا چې دی په کور کې اوسېده د ځان د پاره یعنی د خواهش د پاره. وعلقت الابواب او تالی کړي ټولې دروازې. وقالت وتوي حيث ما طرف تلک راشه. قال ویل وتا یوسف علیہ السلام معاذ الله زپنانی سم د الله انه ربی بشک استاد خاون چې دی دا زما مالک دی احسن مسوای مال یخکل عزیرا کړی دی او عزت را کړی دی. انه لا يفلح الظالمون فلاح نمو ظالمان. ولقد همت به اراده کړی وه د ګناه زلیخي. وهم بها او یوسف علیہ السلام اراده کړی وه د خپل دفاع. لولا ان رأى برهان ربه واقع شوی به په دې کار کې کچري نه وي لیدلې دلایل د رب خپل. کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء هم په دې رنګې واړو موږ د یوسف علیه السلام نه ګناه او بې حیایي. انه من عبادنا المخلصین بشکا هغه زمونږ د خاصانو بندګانو نه و. الله پاک وی پیغمبر علیه السلام ولما بلغ اشده هر کله چې یوسف علیه السلام خپل ځوانۍ ته ورسید. په دې کې درې قول دي. شعر د دې ځوانۍ نه مقصد هغه څه دی؟ یو قول هغه ثناء الله فانی فتوی سے په تفسیر مظهری کې کوي. یو قول هغه په جواهر القرآن کې حسین علی صاحب کوي او دریم قول هغه ادریس کاندیلوی صاحب په معرف القرآن کې کوي. هغې وی د دې بلوغت نه مقصد هغه ثناء الله فانی فتوی صاحب وی 30 کاله دي چې کله یوسف علیه السلام د 30 کالو شو. دویم قول چې کوم دی هغه ادریس کاندیلوی صاحب کوي هغه وی نه چې کله یوسف علیه السلام د 40 کالو شو. خو د ذهن د اغستو د ټولو نه ښکلې اقوال خو ټول دي. هغه د چې کوم دریم مفسر ما یاد کو حسین علی سے په جواهر القرآن کې کوي هغه وی چې کله عمر 13 کاله شو نو د هغې نه پس الله پاک وی مونږ دله علم ورکو. کم علم مو ولا ورکو چې د کم علم مونږ د سره واده کړی و چې هغه تعویل الاحادیث چې د هغې نه مونږ 2 معنی اغستې وي او معنی تې نه په تفسیر مدارک کې امام نصفي صاحب اغستې وي چې د تعویل الاحادیث نه مقصد د فیصلو طاقت دی. مونږ یې خو عامه معنی کوو چې د خوبونو تعبیرونه هغه وي دغه پکې خود به خود رال خو د فیصلو طاقت ځکه چې فیصله هر څوک نشي کولی. د دې فیصلو دپاره خاص خلک یو مشوره به کېږي هر یو کس نه به تپوس کېږي خو بیا ورته یاره د چا دا خبره واجو نو ډېر کم کسانی چې په هغه کې الله دا طاقت اچولي هغه وي د پلان کې دا خبره صحیح ده یا زما دا خبره صحیح ده. فیصلې هر څوک نشي کولی. بعضې وخت کې زامن فیصلې کولی شي پلار نشي کولی. بعضې وخت کې پلار کولی شي زامن نشي کولی. او داسې یو بنده چې لیډر جوړېږي نو ځکه جوړېږي چې هغه الله پاک دا اهلیت وي چې هغه فیصله فوراً کولی شي. هغه ځکه دا فیصله ذمواري اخیستلي نه الله وایي ما وله د فیصلو کولو طاقت ورکړو. و علم او پوهه مې ولا ورکړه یعنی دسترس مې ولا ورکړه په هر هغه ذموارۍ چې هغه د یوسف علیه السلام سره ریلیټډ وه. وکذلک نجزي المحسنین الله وی دا زما طریقه ده نیکانو خلکو باندې زه انعام او اکرام کوم. اوس چې کله ما په ده باندې انعام او اکرام وکړو نو د څه په وجه مې وکړو؟ الله پاک اوس دغه امتحاناتو ذکر کوي چې ځکه دله چې ما علم ورکړو د خپل علم په ځای باندې استعمال کړو. وروادته التي هو في بيتها عن نفسه طلب وکړې هغه زنانه د خواهش چې دی په کور کې اوسېدو. وعلقت الابواب دروازې ورپسې تاله کړې. وقالت ورته وی هیت ما طرف تلک راشه. ګوره دې کې یو انتهایی ښکلې نکته هغه دې ځای کې تفسیر ساوي بیان القرآن په حاشیه باندې تفسیر ساوي راغستی را چې الله پاک دلته کې داسې ویلی شو چې وروادته امرأة العزیز وروادته امرأة العزیز چې د ده نه طلب وکړو
د خپل خواهش ښځې د عزیز یا داسې ویلی شو چې وراودته امرأته د ده نه طلب وکړي یوې ښځې خو الله پاک دغه دواړه یو نه د عزیز ښځه یاده کړه او نه عامه ښځه یاده کړه ځکه چې عامه ښځه یادوله نو عامه ښځه کې دومره بولډنس نی چې هغه د نه طلب وکړي او دا چې کوم دی په سختۍ سره وکړي د هغې به داسې اشاره وي چې به نرم وي د هغې نه بچ کېدل اسان دي که د عزیز ښځه یاده کړې وه نو د عزیز به نوکران هم وي نو په دې وجه باندې د هغه ښځې بیا په هغې کې سختي نه راتله چېرې دا ګناه دومره زیات چې کوم دی نو یوسف علیه السلام ته سخت شوی چې یوسف علیه السلام ته ځان خلاص کړی په دې وجه الله پاک د هغې درېیمه چې کوم دی نو تفسیر ساوي کې هغې وایي هغه درېیمه کلمه الله ذکر کړه چې وراودته التي هو فی بیتها داسې عجیبه غونته کې کار ورسره وشو چې هغه زنانه د ده نه طلب وکړو چې دی یې په کور کې اوسېدو یعنی د ګناه معنی سیز دته نه و چې دی د ګناه نه منې کړی وي نه چا لیدو نه پې چا څه ویلي شو او تاسو خپله باندې چې کوم دی نو یو خبره په خپله نوټ کوئ چې د کوم زمیندار یو باغوان د هغه په کور کې دا په کنډر کې اوسي نو هغه وله د نیمې شپې هم اواز ورکوي هلکه اوبو له راپاسه اوبه بندې که او هغه غریب هم راپاسي ولې هغه وایي سبا به مې د کور وباسي نو د هغه خبره مني نو یوسف علیه السلام په باره کې الله وی د یوسف علیه السلام زیات قدر و قیمت د ګناه نه د بچ کېدو او چې د ګناه نه بچ انعام پې ځکه وشو چې د هغه ښځې په کور کې دی اوسېدو چې کومې ښځې د نه طلب کو نو نه خو د ګناه نه چا منې کولی شو او نه دته څه معنی و چې د هغه ګناه نه وي کړی بلکې اډو څوک به ترې د سره خبر شوي نه و دا هو فی بیتها نه مقصد دا دی په تفسیر قرطبي کې چې کوم دی امام قرطبي رالی چې زلیخې ورته یو ورځ ووایي چې ګوره ما تاله څومره ښکلې بنګله جوړه کړې ده ما سره د دې بنګلې د دې کمرو خو لږ چکر ووهه که نه یوسف علیه السلام ورته وایي چې ټیک ده که نه تا څه خبره ده وبه لږ هم د سره که نه نو په هغې کې دلی چې کومه بنګله ورکړې وه په هغې کې د زلیخې کمره د سره ډېره خوا کې وه په ګاونډ باندې هغه وه ځکه چې دا سرکاري خلک چې کمی چې چا سره لوی لوی ودي دی خپل کور ته 2 میاشتې 3 میاشتې هم نه اوزګاري چې ډېره موده پس کور ته راچکر وي سره خپلې ذمهوارۍ بدل شي نو یوسف علیهم السلام د هغه 7 کمرو چې کوم محلو د هغې په سیل باندې وباس نو وی چې کله به کمرې ته ننوته نو وی کمره به تاله کوله یوسف علیه السلام مریانو چېرې دا ښځه کوي څه وی چې کمې کمرې ته به ته به تاله کوله ځان پسې اخري اومې کمرې ته ورسېد وی هغه هم تاله کړه چې تاله یې کړه نو خپلې لوپټۍ راغونډه کړه نو وی په ګوټ کې یو بوت و نو وی هغه بوت باندې واچوله او یوسف علیهم السلام ته وی د هغه د حسن صفت یې شروع ځان ته مایله کو د هغې جوابونه به بیا څه وخت کې وکړو وی بیا یوسف علیه السلام نه مطالبه وکړه یوسف علیه السلام ورته وی چې لاول نه مې په دې پوهېږه چې دا لوپټه دې پې واچوله دا څوک دي وی ورته وی چې دا زما خدای دی بوتو وی دا زما خدای دی وی چې ولې دې پې لوپټه واچولی چې ما له حیا راځي د ده نه چې د ده په مخ کې دا ګناه کوم یوسف علیه السلام ورته وی چې ستا د ګټې د یو بوت نه دومره حیا کېږي او زما د کائنات د خالق او د مالک نه حیا نه راځي بس یوسف علیه السلام ته منډې کړې دا لولا ان رأى برهان ربه کې چې کوم دی یو ښکلې غونته نکته هغه زاد المسیر کې چې کوم دی زاد المسیر مفسر دام لیکلی ده چېرې په دې کې یو دام چې کوم دی هغې کې خو ګڼې خبرې دي چېرې الله ورته چې کوم دی یعقوب علیه السلام متشکل کو یا الله پاک ورته ولا تقربوا الزنا دا ورته په دیوال ولیکلی شو په زړه کې ورته خبره واچوله خو هغه یو خبره پکې دام وه چې ان رأى برهان ربه کې یو دام وه چې کله هغه بوت باندې هغه پرده واچوله او دته نه تپوس وکړه هغې ورته زما خدای دی نه ورته د ګټې د خدای نه تعالی دومره حیا درځي کائناتو د خالق مالک نه ماله حیا نه راځي او منډې کړې دی اوس په دې منډه کې چې کوم دی نو په دې کې مفسرین هغې 2 مسلې وباسي بس دا خبره کوو نو نور تفسیر به انشاءالله سبا وکړو را لنډو یې هغې وایي چې کله یو سړی هغه په داسې ځای کې ګیر شي چې د هغه وس او طاقت نه وي او د هغه نه د الله عبادت پاتې کېږي یا د الله حکم پاتې کېږي نه به خپل کوشش کوي لکه څنګه چې یوسف علیه السلام ته پته و ما بس ټول ورونه تاله دي یو 2 نه دي ورونه دي واړه تاله دي او بیا هم یوسف علیه السلام منډه وایي
یو ډېر لوی ولی الله تیر شوی دی د هغه په باره کې دا خبره ده چې هغه یو پیره د وخت بادشاه جیل ته کو نو چې د جمعې ورځ به شوه د جمعې ورځ خو چې کوم دی نو په جیل کې بندوبست نه نور مونځونه خو به په جیل کې کول نو هغه به غسل وکړو عطر به یې ولګول کپړې به یې بدلې کړې او وی د جیل تر ګیټه پورې به راغی وی چې خدای پاکه تر دې پورې زما وسو اوس ګیټ لرګېدل نه لرګېدل دا ستا طاقت کی ما خپل وسو کو نو د هغه ځای نه به بیا واپس لړ نو هغه چې کوم دی نو الله پاک په دې باندې هغه مرتبې نورې اوچتې کړې ځکه چې علما وایي نه زر کرامت او نه یو استقامت زر کرامتونه ښکاره که هغه دومره شیز نه دی خو چې یو استقامت دی د دین په مسلو کې د هغې ټول نه پاخوا دی نو په دې وجه الله پاک د هغه استقامت هغه یو امتحان جوړ کړو نو دلته کې مفسرین وایي چې په دې وجه باندې ته به چې کوم دی نو خپل وس کې ته به خپل کوشش کې نه چې ته دا وایې چې بھائی بس زه ګیرو منو ما به څه کړی وي بس غاړه کېدې نه ته به خپل کوشش کې د هغې نه باوجود چې ته په هغې کې ګیر شي الله پاک بیا تا سره چې حساب کتاب کوي نه الله پاک به تا معاف کړي ځکه چې یوسف علیهم السلام وایي چې رامنډې کړې تالي له به ګوتې وړې تاله به کولاوېده چې تالي له به ګوتې وړې تاله به کولاوېده تر دې چې ټولې تالې کولو شوې او بار راووته الله پاک وایي وعلقت الابواب دروازې ورپسې تاله کړې وقالت ورته ووایي هیت لک هیته ما طرف ته لکه راشه ما طرف ته راشه یعنې زما خواهش پوره کا او په دې کې ابن عباس تعالی عنه وایي تاسو به ښکاره معنی کوئ چې هغه دا را چې وقالت ورته وایي هیت لک د زنا دپاره راشه چې خلک په دې باندې ښه پوهېږي چې په یوسف علیه السلام باندې څومره سخت امتحان و قال معاذ الله یا یوسف علیه السلام ورته وایي زه د الله پناه نیسم انه ربي په دې کې مفسرین وایي دوه تفسیرې پکې کړي دي یو تفسیر چې کوم دی نه هغه دا دی چې د دې نه مقصد هغه عزیز مصر دی چې یوسف علیه السلام ورته وایي انه ربي دا زما مالک دی احسن مثوایا د مال ښکلي عزت راکړی دی او ځای راکړی دی ښکلي ځای راکړی دی نو عزت یې راله راکړی دی نو ما له د هغه نه حیا راځي چې د هغه دومره ښکلي اعتماد نه باوجود زه د هغه په امانت کې خیانت وکړم او څه مفسرین وایي د دې نه مقصد د هغه دا و چې انه ربي بېشکه رب زما چې دی چې الله دی احسن مثوایا هغه ما له ډېر عزت راکړی دی نو ما له د هغه نه حیا راځي چې زه د هغه مخالفت وکړم نو دواړه معنی یې صحیح دي انه لا یفلح الظالمون ځکه چې هغه د ظالمانو ملګرتیا نه کوي ولقد همت به وهم بها په دې کې به سبا که خیر نورې خبرې وکړو خو دلته کې لنډه معنا چې هغه چې کوم دی نو تفسیر زاد المسیر کړې ده هغه وایي دا لومبې هم به چې کوم دی نو دا د زلیخې د ګناه هغه دغه کوشش دی او وهم بها دا د یوسف علیه السلام د دفاع کوشش دی ځکه کچرې د یوسف علیه السلام مونږ دا معنی وکړو چې وهم بها د زلیخې هم د ګناه اراده وکړه او یوسف علیه السلام هم وکړه نو بیا به الله دلته کې معنی چې کوم دی وهم بها بیا نه راوړي بلکې وقد همت هما همهما د دواړو د جمع صيغه به راوړې وه چې دواړو اراده وکړه خو چونکې ارادې د دواړو بدلې وې په دې وجه الله پاک وایي ولقد همت به زلیخې د ګناه اراده وکړه وهم بها او یوسف علیه السلام د ګناه نه د بچ کېدو اراده وکړه لولا ان رأى برهان ربه یوسف علیه السلام به واقع شوی په ګناه کې خو که د الله د طرف نه یې ښکاره دلایل نه وي لیدلی کذالک هم دغه رنګې لنصرف عنه السوء موږ واړو د یوسف علیه السلام نه ګناه والفحشاء او بحیايي انه من عبادنا المخلصین ځکه چې دا زمونږ یو مخلص بنده و په دې کې 15 خبرې دي ان شاء الله چې کوم دی نن لږ زمونږ ټایم ضایع شو سبا به پکې پوره تفصیل وکړو بسم الله الرحمن الرحیم ولما بلغ اشده هر کله چې ورسید یوسف علیه السلام خپل ځوانۍ ته آتیناه حکما وعلما ورکو ته مونږ نبوت او پویا وکذلک نجزي المحسنین هم دغه رنګې بدلې ورکو مونږ نیکوکارو ته وروادته راوغوښته التي هغه ښځې هو فی بیتها چې دی ورسره اوسېده په کور کې عن نفسه د پاره د خواهش خپل وعلقت الابواب او طالع کړي ورپسې دروازې وقالت حیت لك وته وی راشه زما خواهش پوره کا قال اویل وته یوسف علیه السلام معاذ الله زر الله نه فنا غواړم انه ربي بشکا د عزیز مصر زما مالک دی احسن مثواي او مال ډیر عزت را کړی دی انه لا يفلح الظالمون والله پاک کامیابی نه ورکړي ظالمانو ته ولقد همت به
په تحقیق سره زلیخې هم اراده کړې وه د ګناه وهم بها او یوسف علیه السلام د ګناه نه د بچ کېدو لولا ان رأى برهان ربه واقع شوی به یوسف علیه السلام که چېرې د الله پاک د طرف نه ورته ثبوت نه وي کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء هم دغه رنګې د یوسف علیه السلام نه موږ واړوله ګناه او بې حیایي انه من عبادنا المخلصین بېشکه هغه زموږ په خاصانو بندګانو کې و ولما بلغ